د بنده د حقوقو تلقین دا صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته نه د بیان شوی، بلکې کچیرته تاسو د سیرت مطالعه وکړئ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په کوم ځای کې د الله تعالی د حقوقو د ادا کولو اهتمام کړی دا، په هغه ځای کې هم د بنده د حقوقو د ادا کولو اهتمام هم کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله وحی را نازله شوله او دای کور ته راغی، حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د ته تسلی ورکړه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل ای رسول الله وای ته یریږه ما الله تعالی تا کله هم نه ضایع کوي، ځکه چې ته صله رحمي کولو ولې او ته مهمان نوازي کولو ولې او ته د غریبانو امداد کولو ولې او داسې ته د هر چا امداد او صله رحمي مهمان نوازي دا ټول صفات په تا کې موجود دي. نو ګورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره نشو بیان چې ته خو لمونځ کولو ولې، ته خو زکات ورکولو ولې، یا ته حج ادا کولو ولې، یا ته نفلي عبادت کولو ولې، بلکې بنیادی خبره دا ورته بیان کړه چې الله تعالی تا نه ضایع کوي. ولې؟ چې ته صله رحمي کوي، ته د یتیمانو خیال ساتي، ته د غریبانو خیال ساتي، د دوی امداد کوي، مهمان نوازي کوي. نو ګورئ دلته ټول حقوق د بنده حقوق ورته بیان کړي دي. نو لکه څرنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی حقوق هم په ځای کول، لمونځ هم کوو، نیک اعمال یې کول. نیک اعمال کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثال څوک نشته، بل دغه رنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بنده حقوق هم په ځای کول. نو ایمان اسلام دا د دواړو شیانو نوم ده چې یو سړی د الله تعالی حق هم په ځای کې، د بنده حق د هم په ځای کې. که چیرته یو کس د الله حقوق په ځای کوي، د بنده حقوق نه په ځای کوي، نو دا سړی کامل مؤمن نشي کېدلی. حدیث راځي المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، وای هغه مؤمن سړی ده چې د وجه نه چا مال ته او د چا جان ته تکلیف نه ورسیږي، د چا ځان د تانه محفوظ وي، د مال د تانه محفوظ وي. نو دا مال ځان د ټول تعلق د حقوق العباد سره ده او د ایمان تعلق هم د حقوق العباد سره ده. نو لکه څرنګه چې امت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حقوق العباد تلقین بیان کړی دا او تاکید ورته بیان کړی دا، حکم ورته کړی دا، داسې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل هم لکه څرنګه چې الله تعالی حقوق د ادا کولو کوشش کولې، داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام د بنده د حقوق د ادا کولو هم کوشش کوو.